وهم فصل يفصل الخبر عن الصفة ويؤكد النسبة ويفيد اختصاص المسند بالمسند إليه. هم فصل واولئک هم المفلحون کی هم راغلے دے هم بارا کی تاسو توائی چی فصل دا سے انوائی چی ضمیر فصل بلکہ صرف فصل نے ہوئے اشارہ کی دے خبری تا چی دے تسوک دے هم تسوک ضمیر وائی سوک ورتا نوائی سوک ورتا اسم وائی سوک ورتا حرف اور رابطہ وائی قدری کوئی گے نو دا سے انداز اختیار کو چو اعتراض میں اعتراض فرانشی وهم فصل وهم بس هم صدے فصل لے فصل مطلب جدائی راوستن کے دے دی جدائی راولی دے سراولی لاندے اور تلکلی اے ضمیر فصل ضمیر دا صدے دا فصل لے ضمیر فصل لے سچل کی یفصل الخبر خبر جدا کی عن الصفت دا صفت وہی گا بخبر مانے چکل خبر معرفہ راشی خبر سراشی مبتدا خو اس معرفی خو چی خبر سراشی نپدغ خبر کے اس دو احتمال دی کی دی شدا خبری و کی دی شدا صفتی وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ کی چی هم نین المفلحون دا اولائک دا پارا خبرم کی دلیشی صفتم اچھے هم را گئے نبیا فتح لگے دلے چی دا صفت ندے دا دا موصوف صفت منس کی فصل و جدائی نیخا او صدے خبر دے دا فصلون نمشو ایو فصل الخبر عن الصفت دا کار شو خواہ پوئے گئے بخبر بانی دویم ویؤکد النسبت فی سب نسبت کی سراولی سوکوائی دا باقیدہ رابطہ دا صدا خدا دا سے رابطہ دا چی دا مذکور دا یو رابطہ دن نئی اغا مذکور نی توی زید قائم زید موضوع او قائم محمول او دے منس کی رابطہ دا و اغا رابطہ معنوی دا تعبیر تری نمونگ پا دے او ندے سرکو ولاد دے او ندے پوئے گئے خودل تا غرابطہ لفظ کے رالا ملفوظ شولا پوئے شولا بخبر نماتا گورے یو نسبت خود مخ کی نو کنا دا المفلحون نسبت راغلے اولائکتا لکہ دا خبر نسبت چی مفتدا ترازی او دا هم دا غیر پاسا دا غا نسبت سر سر دوئے مرابطہ شولا پوئے شولا پی دا نسبت سو کو تاکید ویفید اختصاص المسند بالمسند الیہ او بل فیس مسند خاص کی چا پورے او دا حسر دا پارا راضی چی دا مسند دا مفلحون دا خاص تے پچا پورے پا اولائک نفلاح او مفلحون دا منحصر شو پا اولائک کی دا دین علاوہ نور سو مفلحین نشتخا بس فلاح دی کے منحصر دے دا دین علاوت متجاوز نہ دے پوش لے افی سے اختصاص المسند بالمسند الیہ چی دل تراغلے دے نہ پا الف لام سر راغلے پس سرا المفلحون معرفہ راغلے دا لکا اولائکا چی صدا او مفتدا خبر چی دوار معرفی نہ اختصاص پیدا کی پوش لے بخبر بانے حسر راولی تاسو پوش ولے او دا قصر او حسر پوئیگا بخبر بانی دا الف لام دا وجہ نراغے نو دا هم دا وجہ نا دا اختصاص نور مؤکد شلو نا پوئیگا تاسو ویلی کنا دا حسر پا عاداتو کی یو ضمیر فصل لے یو ما اللہ دے یو تعریف تا مفتدا خبر دے انتا مویلی کنا نچی دلتا مفتدا خبر دوارا معرفی دی نا حسر او اختصاص خدا غین راغی نا دا هم دا وجه نا یفیدو نا اگا اختصاص مؤکد شلو نا پوئے گئے لکہ مخ کی چی نسبت افیس سے بیو کنا
نو د هم د وجه نه په نسبت کې سره راغی تاکید راغی نو دلتم اختصاص د مخکې نه د الف لام د وجه نه وو خو د هم د وجه نه پکې پوه شولې او دا قصر حفیظ قصر قلب هم کېدلی شي او قصر افراد هم کېدلی شي پوهېږئ که د چا دا عقیده چې مفلحین د متقین نه علاوه دي څه دي نو دا قصر قلب شو اولئک هم المفلحون نه مفلحین صرف متقین دي د دې نه علاوه نشته لکه ستا چې کوم خیال لې نو ستا خبره به مقلوب الټه شوله قصر قلب شولو او قصر افراد هم کېدلی شي که د چا خیال دی چې مفلحین متقیان هم دي خو نور څوک ورسره پکې هم شریک دي ها نو ته وایې اولئک هم المفلحون چې دا قصر افراد دی او دې کې اشتراک نشته د مفلحین کې د متقیانو سره په مفلحین کې څوک څه نه دي شریکو دې پورې پوه شولې او مفتدا او یا فی السبدا هم دا مفتدا ده ها اول مفلحون خبره مفلحون څه ده او دا ټوله جمله خبرو اولئک بیا ما فی السبدا نسبت را للخ یو د المفلحون نسبت هم تراغه او بیا د دې غونډې جملې نسبت اولئک تراغه فی السبدا دې پوه شولې والمفلح بالحاء والجيم مفلح او مفلج فلجا او فلحا ویرا بخبر باندې مفلح په حاء او په جیم سره چاته وایي الفائز بالمطلوب چې هغه خپل مطلوب حاصل کړي موندي ها کامیاب شوی پس سره پوئیگئے کأنہو سراپی سے مناسبت بیانی پوئیگئے بخبر بانی چی فا لام حا خو پا اصل وضع کی د فتح د پارا رازی د شق د پارا رازی یو شی کولول او شلول خوا پوئیگئے ندی کامیاب سڑی تا مفلح پس بنیاد وائی پوئیگئے نو دی خاون د فلاح دے دی خاون د فلاح معنا د کامیابی چې څومره وجوه او طریقې دي هغه ټولې دته کولاوي دي مفتوحې دي پوه شوې به خبره باندې کأنه الذي گویا چې مفلح هغه کس دی انفتحت له وجوه د کامیابی چې څومره وجوه او طریقې دي هغه ورته ټولې څه دي نه هغه کولاوالي معنا مفلح کې راغله لکه قاضی سے وہی وهذا الترکیب دا ترکیب پا لام حا وما او هغه یشارکه چې د دې سره شریک تی پفا او فعین کې لکه فلقا پلزا فلیا دا ټول يدل على الشق والفتح فشق او فتح سکی فلق ویل کېږي په صرف ثبات اے کومرنا چې راښکاره شي نو هغه رڼا په ابتدا کې د تیاره وشلي نیمه یو خوا کې نیمه او دې پکې په منځ کې راننوځي نو شق معنا فتحه پکې راغله او د فلز معنا هم فی سیم شی کټ کول نو چې شی دې څه کړلو نو فتحه او شق راغی که نه د فلیه معنا فی سیم سپږې کتل ښه فرق الشعر لطلب القمل اے نو چې تاسو پکې ګورئ نو وخت کولاوي داسې کنه نیم وخت یو خوا کې نیم نو دا ټول دلالت په سبانه کې فشق وتعريف المفلحين للدلالة على أن المتقين هم الناس الذين بلغك أنهم المفلحون في افیسه پدې المفلحون کې دا الف لام یا د عهد د پاره دي او یا د جنس د فارغه افیسه د څه د پاره دي یا د جنس د پاره افیسه وو تا ته دوره فتح دا چې په دنیا کې یو ډله شته چې هغه موسوم دي په مفلحین ټکی سره مفلح دا په متقین ټکی سره پس سره اے د متقین یو ډله په دنیا کې شته ده ها او دا درته هم پته شته دی چې په آخرت کې یو ډله ده هغه موصوفه ده په مفلحین ټکي سره په څه سره خو دا پته درته نشته دی چې دا دواړه یوه ډله ده دا
نو اولئک هم المفلحون کې الف لام د عهد د پاره شو د کومې ډلې باره کې چې تا ته معروف او معهوده ده چې هغه په دنیا کې متقین دي نو دک ډله دا مفلحون هم دي پوه شولې نو الف لام د څه د پاره شو په دې کې اشاره دک معهودې ډلې ته شوله کومه چې دنیا کې موصوفه ده په متقین ټکي سره پسې پوه شولې ها نو تعریف د مفلحین للدلالت دا د پاره د دې چې دلالت کوي علی ان المتقین هم الناس متقین دا هغه خلق ته بلغه کچې تا ته در رسیدلې ده چې انهم المفلحون فل چې په آخرت کې کوم ډله مفلحون دي نو دک ډله متقین دي پوه شولې خبره باندې الف لام د څه لپاره شو اول اشاره یا المفلحین کې الف لام د څه لپاره جنس لپاره اشاره د الی ما هغه ستا يعرفه چې فی جنه غیرا کل واحد هر واحد هغه ما يعرفه كل واحد صد من حقیقت د مفلحین حقیقت ویګه به خبره باندې د مفلحین نو الف لام د صد پاره دي و اولئک او دک خلقهم المفلحون دي سدي یعنی حقیقت مفلحین و اغدی کی منحصر و خاص ته هغه دین بل چاته وته نه لکه حقیقت د مفلحین خو مونږ نشو پیژندلې ځکه د فلاح تعلق خو د آخرت سره دی نه دا حقیقت خو به الته پیژنو نو دلته به مونږ ته څنګه پته لګیږي نه دیوی و خصوصیاتهم و دا عتب تفیس په دې حقیقت باندې ها نو داغي حقیقت پیژندل دا واپس په عوارض او په خصوصیات سره ها او حقیقت باندې اطلاع دلته ممکنه ځکه دا زین دی دا غینه ویګه به خبره باندې نه داغي بس پیژني خصوصیات په پیژني پوه شولې او کوم خبرې چې دی پوری سدي خاص دي ناغه مخ کې بیان کړل پوه شولې به خبره باندې ایمان بيدا دې پوری پوه شولې تاسو پوه شولې تنبیه معنا هذا تنبیه افیسل تنبیه معنا تأمل افیسل وی سوچو کا کیف نبه څنګه تنبیه ورکړل الله پاک داسې الله پاک سبحانه چې د هر عیب نه پاک دی پسې تنبیه ورکړل علی اختصاص المتقین چې متقیان خاص دي بنیل ما په حصول د هغه سیس پورې لا يناله احد چغه اسوب نشي حاصلول متقیان ته هغه شی نصیب دی هغه شی ورته حاصل شوی دی چې هغه سوکم او په دې خبره باندې الله تعالی په یو ناشنا طریقې سره تنبیه ورکړل هغه بنیل ما ینال لا يناله احد سشی دی نو لاندې من الرسوخ علی الهدى وکمال الفلاح یو خو په هدایت داسې کلکتی لکه څنګه چې راکب په مرکوبې د پاسک لکه ها او دویم په سب کمال فلاح دا کمال فلاح ټکه بیان ساته ها او دا تنبیه چې ورکړی دا الله پاک من وجوه شتا په مختلفو طریقو سره اپی سب من وجوه جمع د وجه دا او شتا جمع د شتید ته په معنا د متفرق او مختلف سره یو بناء الكلام دا بد وجوه نبدل شها یا بناء الكلام احدها بناء افیس بیاو دا چې خدای پاک کلام مبني کړی دی علی اسم الاشاره علی هدنه مبني کړی دی په اولایک باندې المفلحون مبني کړی دی په اولایک باندې نہ کلام مبنی دی په اسم اشاره باندې افیس للتعلیل ست اشاره اولئک کتاب استما ویلو چې اشاره صفات ته ده موصوف بصفاتن تناغ ټول صفات پکې رالل نو اشاره تعلیل ته وکړه کتم رسوخ علی الهدایت حاصله نو طریقې دغه چې دغه صفات ځان کې راوله کتم وای چې ماته آخرت کې کامل فلاح میلاو شولې نو طریقې هم دک د اولئک کې ورته سره غلې ده ملک تعلیل ست اشاره رااله هدایت چې دی پورې خاص ته فلاح دی پورې خاص ته نه علت او وجه دغه د چې صفات دی کې دی پسه علت ته هدایت دی کې دی علت ته فلاح دی کې دی امال ایجاد اختصار راغی پسه
چو دا ټول صفات دوباره ذکر کوله خو دې دا وکنه نو یو اولایک کې علت تم اشاره را لسره ده اختصار افیسه وتکریره اشاره مکرره کړله اشاره نه چې اشاره مکرره کړله نه دې خبرې ته اشاره بیا را لاله چې ګوره څنګه چې دا صفات علت ته هدایت سبب د هدایت نو سبب د فلاح هم ده وایي فلاح بچا کم ناراضي یوازې لکه هدایت چې چا کې یوازې چې دا صفات فکینی پوښله به خبره او تعریف الخبر خبر سره لافظ معرفه اشاره ده چې فلاح دی کې منحصر ده متجاوز بل چاته وتوسيط الفصل او منس کې سره وړو فصل وېګه به خبره باندې منس کې سره وړو نو دې سره تاکید دراغه د حصر حصر الف لام سره راغی اختصاص الف لام سره راغی دې سره خدا تنبیه خدای سره ور کړی د اظهار قدرهم الله تعالی د دې قدر او مرتبه سکی ښکارا کی بل والترغیب او الله ما تعالی رغبت راکی پی اقتفاء اسرهم چې د دې په نقش قدم پس شاته تم روان شو هدایت خود خوخته فلاح هده نو تا ته وکړه نصیب کیږي چې دی پس شاته وقد تشبث به الوعیدیه پوهیږه به خبره باندې ها وعیدیه فی السر هغه فرقه چې هغه منسوب د وعید ته وعید فی السر زورنه ته وي او چاله دمکی ورکول ها نکم خلق چې په وعید کې حد ترسیدلی دي چې هغه معتزله او خوارج دي هغه وايي په سب کې یو عمل د نه پاتې شو نو څوک وايي کافر او څوک وايي په منځ کې شوی نه کافر یا نه مؤمن ها ندی افراد کی پس کې په وعید کې حد نه سیوا شي دي کنه مونږ وایو که چا ګناه کبیره وکړه نه کافر نه دی د ایمان نه سن دی خارج نه دی البته کمال ایمان ورته نه دی فاسق وایي فاسق خودی ہوئی اوتل نا اغی دلیل نیولے دے پدے آیات کریمہ بانی فی خلود الفساق چی فاسقان با ہمیشی اغا فاسقان من اہل القبلتی چی کم دا اہل قبلی مانا دا مسلمانانو نے او دی با بسکی ہمیشی فی العذاب اب اس سے بدو طریقوی دلیل نیولے دے یو طریقہ دادا چی و اولائک هم المفلحون کے الف لام پا مفلحون راغلے دے نو مبتدا خبر چې دواړه معرفه راشي دا د حصر لپاره راځي څه لپاره نو څه مطلب فلاح پدې کې څه ده منحصر ده کنه ها نو فلاح پدې کې نه پدې موصوف بصفاتن کې ها ابي سمو اولایک کی اشاره څه ده شولا دي تم خساره ده نو اوس په دغه صفاتو کې یو منظم دی چې یو سړی مون نه کی نو پته ولګېدله چې فلاح بیا نشته دی فلاح نو چې نشته دی نو فاسقان خو چونکې صفات کټ کړي دي که نه نو هغې به هم فلاح به ورته څه دي نو هغې به جهنم کې څه همیشه یي تاسو پوه شولی به خبره باندې دویم اپیس صاحب تاسو ویلی چې کله حکم وشي په یو مشتقی باندې یا په یو موصوف بصفاتین باندې نو دغه صفت او دغه ماخذ د حکم د فار علتی کنه نو د فلاح حکم په دغه صفات باندې شي نه دا صفات ورلسدي څه مطلب فلاح په ال راضی چې دا صفات وی نه چې یو سړی مونږ کې خدا صفات نشته جو فلاح هم دی په جهنم کې سي مونږ ورته وایو چې نه اللہ تعالی فلاح نه منحصر کړي دلته کمال فلاح منحصر کړي ها ایک کامل کامیاب چې دین هغه دا خلق ته نو څه مطلب که یو سړی مون نه کی هغه کامل کامیاب نه دی خو نفس کامیاب غم دی نفس کامیاب څه مطلب جهنم نه به ورځ راوځي ها اگر چې لاړ شي ورته د فسق د وجه نه خو خلود بني څه بني عبارت تگوره وقد تشبث به الوعیدیت و وعیدیه فرقی دلیل نیولے دے پا خلود دا فساقو که من اهل پا عذاب کے دا فی العذاب دا خلود سر چی دا فساق با فا عذاب کسی ہمیشہ بی پا دے آیات بانی ورد داو دا دیدا خبر رکشوی را چی بے ان المراد بالمفلحین الکاملون
فی الفلاح. چې کم کامل فی الفلاح دی هغه دی کې څه دی نو دا غي سره لازمه څه ده ويلزمه د دې سره دا خبره لازمیږي چې عدم کمال الفلاح کامل فلاح پنی لمن دا هغه چا د پاره لیس علی صفت چې په دې صفت نه لاغي د پاره کامل فلاح نه لا عدم الفلاح له راسن دا مطلب نه چې لاغي د پاره بالکل سني نمونږه کامل فلاح منحصر کړي دی داغه د انحصار نه د نفس فلاح انحصار نه لازمیږي بس نفس فلاح بل چاته سي او نفس فلاح دا دی چې یو ځل د جهنم نه راوځي او ټول عمر پکې نه